الله الرحمن الرحیم. شاهد چې دا یو ډیر زبردست د صفات په ناظمانو کې بلکې دا ډیر زبردست ناظم دی. دا د زموږ سره اولنی ټور نه د دې نه مخکې مونږ راغلي 2 3 4 5 پیرې او د چې څونه دغه کېږي کوآپریشن کېږي هغه زموږ سره کوي او بار بار کوي. 2 3 پیرې مونږ ته اوس وینا وکړه چې د چا سره څه قسمه د تعاون ضرورت وي نو مونږ ته ویلی شي فاینانشلي پیسې ورسره نه د روټۍ مسلې په لار نور څه مسلې د هغې دپاره مونږ اینی ټایم اویلیبل یو. په هر ګاډي کې هغه خپل نمبر ورکړی دی چې زموږ سره اینی ټایم رابطه کوي پر لار زیات څه مسله او مونږ د هغه ډېر زیات شکرګزار یو چې دونه کوآپریشن زموږ سره هغه وکړو او ډیر زیات کوشش. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ټول مخکې زه ستاسو د نیا پیغام نیوز والا ډیر زیات شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له مقرره کړه. دا موږ یو قافله راوتلې له سوات طرف نه لاهور ته روان یو. یو مقصد دی چې 2 پاکستان نه بلکې یو پاکستان دی او هغه هم د ټولو په جمع دی. کرپشن سے چھٹکارا عمران خان نے پکارا. اگر کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے تو عمران خان کا ساتھ دینا ہے. اسی وجہ سے ہم نے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اور شاہد علی خان کا ساتھ دیا ہے. څنګه چې موږ هغوی له چې په لاس کې لاس ورکړی د هغوی سره موږ لږه ډېره مرسته کړې. داسې هغوی چې دی زموږ سره په ډول باندې مرسته کړې ده. څنګه قافله چې زموږ را روانه شوې د سوات نه ټایم په ټایم باندې هغوی چې دی زموږ د ډوډۍ بندوبست هغوی زموږ چې کوم آنه جانه ټکټ دی دا هم هغوی د خپل طرف. دا چا برداشت کړی دی؟ دا چې شاهد علي خان صاحب. خان د تاسو خوشحاله ډېر زیات سفري کم سہولیات چې دي هغه تاسو له هم شاید خان او چې زه د هغوی عظمت ته سلام وکړم. ډېر کسانو چې هغو دا سوچ چې یاره ډوډۍ به موږ کم دی خورو نو شاهد خان دا ووایي چې یاره د هر څه به انشاءالله زه الله به یې کوي زه به یې کوم. دا کومه خرچه چې اوس دا برداشت ده دا شاهد خان برداشت ده. حقیقت ته چې کم کارونه چې شاید په خپل موږ وتکېږي کړي دي او موږ ظاهر این هم هر څه چې اوس پرې زه به خپله مې ټورونه نه یم خو نه دویم ټور د ماره چې شاید بې انتها د غریبانو سره مرسته کوي او تپوس هم کوي. الحمدلله انشاءالله د موږ شاید له به بھرپور موږ تعاون کوو انشاءالله. دا نن روان یو لاهور ته د خیره او د دې مطلب دا دی چې د دې غونډې لکه مقصد دا و چې لکه د عمران خان سره مرسته کول دي نو د عمران خان په مرسته کې زموږ سره شاهد علي خان را روان شوی و او موږ ته ټایم په ټایم باندې که ستاسو څه تکلیف وي څه دغه په مخه چې لکه د خوراک په مخه تپوس کوو. اخر چې موږ ټول ګاډي یو ځای کړو او موږ له ښه مزیدار پروګرام وکړو موږ د هغه ډېره غټه شکریا ادا کوو د شاهد علي خان او مطلب دا دی خوراک د خرچه چا وکړه؟ دا ټول شاهد خان وکړه او خوشاله موږ ته ډېر خوشاله مطمئن وو له خیره او مطلب دا دی زموږ ډېر سپورټ کوي او زموږ سره په دې یو ریلي کې روان دی په ځای په ځای را سره ودرېږي چې په کوم ځای کې مطلب دا دی موږ نه مخکې شي نو موږ ته ودرېږي بیا موږ ته ټلیفون وکړي. زموږ د یو ملګري سره یاسر نومې دی زموږ د وارډ صدر دی هغه راځي لکه د یوتو هغه ته ټلیفون کوي بار بار چې تاسو کوم ځای ته راورسېدئ. د خوراک په باره کې تقریبا 1 غنټه مسلسل د هغه سره رابطه د ملکنډ نه او اخر چې دې ځګي کې هغه